هغې وجه دا ده چې موږ ته د دې چیز احساس شوی چې یو بني ادم درس و تدریس کوي، د جمعې خطابت وي، د جمعې تقریر وي، او بیا د قرآن او د حدیث دروس وي، هغې سره څومره مشغول وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق من لم یشکر الناس لم یشکر الله، د هغې په بنیاد باندې یو ځل بیا د هغې شکریا ادا کوم چې هغې ډېر په لنډ وخت کې زمونږ تلل منظور کړل او موږ له وخت راکړو. تحقیق څه شی دی؟ د حدیث تحقیق څنګه کېږي؟ د هغې لپاره اصول مطابق مراجع څه دي؟ د هغې څه بعضې څیزونه تاسو اورېدلي دي او انشاءالله چې ژوند وفا وکړه نو انشاءالله چې نور به مزید که الله موږ له توفیق راکړو انشاءالله چې دا سلسله به روانه وایي. دومره دا چې د هغې میدان ته نسبتېږي د تفسیر دارنګې د حدیث د هغې لپاره د مزید کوم اصلاحاتو ضرورت چې دی هغه ما ته هم معلوم دی او شاید چې تاسو هم د هغې څخه ادراک کولی شئ. زه ستاسو د هغې منځ کې نور نه حایل کېږم، هغې ته دعوت ورکوم چې هغې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي او موږ ته څه ګایډ لاین راکړي، داسې هدایات راکړي چې هغه موږ خپل مشعل راه وکړو او زما د کتابونو نه هغې واقف دي که دا یو څیز وي چې هغې کې مزید د اصلاح گنجایش وي نو چې هغه موږ ته نشاندهي وکړي. د هغې وجه دا ده چې زمونږ میدان تقریبا جدا او د دې میدان جدا دی. دې سره همیشه دیني طلبا مخې ته وي، زمونږ مخې ته چې کوم طلبا وو هغه دنیایي خلک وو، په هغې بنیاد باندې موږ د خپل تحقیق بنیادونه ایښي دي. نو زما عرض به دا وي چې که په هغې کې څه داسې گنجایش وي د اصلاح او کتابونه دې کتلي وي نو چې موږ ته هغې طرف ته اوس رهنمایي وکړي. زه به دې باره کې هغې ته بیا دا مینت وکړم. زموږ استاد هغه به ویل چې کتاب به ما نه راکړه، ما ته ویل دا دښمنۍ په نظر وګوره. مقصد دا دی چې که دې کې څه د اصلاح گنجایش وي چې هغه روسي. دا دین زموږ یو مشترک متاع دی، پکار دا دی چې موږ په دې باندې ښه یو بل سره کېږو چې کوم شی صحیح دی چې هغه بل ته وړاندې پېښ کړو او چې کوم څیز غلط دی چې په خپله هم د هغې نه منې شو او نور خلک هم د هغې نه منې کړو. زه شیخ القرآن والحدیث شیخ غلام حریف صاحب ته درخواست کوم چې هغې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. لکه یو سره وړاندې ځای کې وه چې زه کوم کښېنم پر ځمکه زه کښېناستی نه شم دلته کښېنم هذا كده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه
وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. الحديث. زما انتہائی عزتمند اور گرانو مربرو علماء کرام، اور خصوصاً دی مجلس رئیس مشر انتہائی محترم ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رب العزت احسان عظیم دے جماعت ستاسو پدی مجلس کی د شرکت موقع اللہ نصیب کرا. ستاسو دا مجلس او ستاسو درس دا یقینا ډیر دروند درس دی، اور نن په مدارسو کې د علماء کرامو څومره طبقات دي، پای کې د تحقیق د یو خبرې ته ځان رسول او د یو څیز حقیقت معلومول، د دې فن او د دې علم واقعي انتهایی کمی دی. منگا کله چې خپل درسونو کې ناست یو او منگا چې کوم طریقې سره درس وکړو نو منگا وی چې منگا کمال وکړه، لیکن تحقیق سے کم دے نارا کہ زداوی من انشاءاللہ زو امید کم چی گناہگار ونشم چی دی وقت کی زمنگا مدارسو کی دا تحقیق مسئلہ چدا نو دیر کم دا بلکہ کل عدم دا. منگا ځان سبا سوي چیرې منگا هم حدیث لولو نو کله کله داخله په دې باجی باندې دوکشي پټکې تړلي ګیرس کې نه او سره د لحیم شهیم وي نو خلق دوکشي. زه په خپل حرم شریف کې ناستم، یو نوجوان یمنی عالم یو ورځ ما څخه قرار ته خبرې وکړې، بل ځای راغی، بل ځای مسلسل براته نو په دې یریدو چې څه خبرې وکړو چې کړه نو دیو ما ته وی چې ما ته د بخاری ثلاثیات وایي نو ما به موږ دلته حج ته راغلو، درس ته نیو راغلي، خو بهرحال زه شوم او راغه شو. دا یې هغه ترتیب چې زما زوی
بیا پورا لیکل دی چې څه نوم یې و د کوم ځای و څه وغیره الی اخره. نو اخر زه دې ته مجبوره کړم نو ما زه ټیک درته راځو او روا نو هغې چې یو روایت شروع کړ حدثنا فلان قال حدثنا فلان نو موږ چې دا حدثنا فلان ووایو نو موږ چې موږ ورته نږدې شو موږ بیا مخکې د راوي نه څه خبر نه وي چې راوي څوک دی او دا نه چې شته نه لیکلي دي کتابونه او بیا زمونږ د بخاري په شروع کې عمدة القاري په دې باندې لوی کار کړی دی. آجکل حدیث ذکر کوي ناول د رواتو ذکر کوي چې دې کې دا راوي دی او دا او دا او دا شامی دی کوفی دی بصری دی داغی متعلق هغه ذکر کوي. بیا حدیث کی جکم مشکلات کی هغه ذکر کی اور آخر کی هغه لیکي چې ما یستفاد من هذا الحديث دی حدیث جکم مسائل مستنبط دي یا دین کم مسائل معلومی کی هغه ده لیکن عرض دادی چې زمون خلق دې طرف ته رجحان نشته روح نشته. داغی چې هغه روایت شروع کړ حدثنا فلان عثمان کی پخپل وی چې ولدت فی سن فلان و مات فی سن فلان وتلمذ من فلان دا خبر چې شروع کړ ما ورته مې لمنو درېګا مې ته چې سوې د امون نه راځي ته چې وایي چې دا فلان کې دی او فلان کې سن کې پیدا دی او فلان کې سن کې مړ دی او د فلان کې استاد او فلان کې استاد نه سبق ویل دی او دای شاګردان دي محمود سقام مکتوب ملاویږي خو من څنګه حفظ نشته وي داری ماتوی چې مون خو حدیث ویو نو باقاعده د راوی پہچان کو حال مخکې ته او اصل شی علم چې دی هغه دا دی دانه چې دانه کار دی. امام مسلم یو زبردست مقدمه لیکلې ده او دا ټول په دې مسلې لیکلې ده اور امام مسلم په خپل مقدمه کې دا خبره لیکي دا حدیث حیثیت لري هغه یو حیوان حیثیت ده او حدیث لاندې کوم سند دی داغی حیثیت دا حیوان دا خپوده دا پندو دے یو حیوان قائمیگی ادریگی دا دا خپو بزری سرا او چخپی تی کٹ کی نو حیوان نشو درے دے دا حدیث طول مدار چکم دے ناغا پا سند باندے دے او قدیبان علماء ذکر دیا لسناد من الدین دا غنش شیرے. امام مسلم دا اعتراض دی چې توې زری دین کار نو تاسو چې زه تاسو پلان کې تاسو ډینګره تاسو دا کوم دین دی او بیا په دې باز کې چې دا راوی کوي جندل شری دا اصل دین دا دی چې تاسو پدو نه کې چې دا راوی د کوم حیثیت ته دی دا د علم لوی سره او الحمدلله ډاکټر سے کوئی چې موږ ته هدایت وکړي او موږ وایو چې موږ په دې تاسو ته هدایت او رضوی یا ذکر قرار دا دې واقعي مشکل کار دی. ډاکټر سے کوم آیت ورسته موږ پہلے کې درس کو شیخ محترم نا او ما تری تقریبا 350 کال مسلسل چل رہا ہے نو غالبا سن 1967 یا 66
د عراق یو عالم راغی اور هغه چونکی د شیخ رحیم الله تعلق چې مقابله چې ونغه مشرکین سره درس څنګه خلاص نو دا عراقي عالم وی جیت من بغداد د بغداد نه راغلی چې بغداد کوم شیخ واورید نو بس درس کړو ټول ورځ وګړو درسونه وسو ایدا خیال چې دا ثبت عقیده ده آئے ورطا غصہ کہ جو فضب الى مسجد نوناک فی سبز مندی کلم یدن شیخ عبدالقادر جیلانی اور بالکل تعلیم القرآن مقامت دالی بیداول مشرکین و مرکز خیدر پریشان شد و دیت الحق نو منتبی استادان اللي هو نریغ والقرب حاصل جمهور خدمت میں کرتا ہوں ما ورته ما چې سل راغلی استاد کار دی استاد تصویر غواړي هغه په بغداد کې چې مال ظهر دین خو مال اردو انګلیش هم راځي او مدا تعلیم کوي دا وغیرہ او د بغداد دی یو لوی جامع مسجد چې کوم دی مسؤل ما قومات جوال قرآن مقدمه ملا شو پای کې د اصطلاحات چې دا دلیل عقلی دی او دا نقلی دی او دا وحی دی او دا فلان او دا فلان دی او دا کلمه چې قرآن کې راځي دا ټول راځي دا څه معنا اوس ودا ما ته په تفسیر کې مانو دي نما یو عالم نه تاسو چې دا چا لیکل دی هغه په حال دې ژوندې دی بیا ژوندې دی نو صرف دي اصطلاحات الذکور تلتراو منگو اصلی چه تخبر کی گا ما تا خبر منگو ان شاء اللہ میں تو اردو کی خطی لکھا خطی جو لکھوں ماقام لارو شیخ محترم سخا چه داول کا تلو استر کی وقتو وقت چه دیکھو بیا لاری منگی کوسی وقت سوی ندی وصار واپس دی منگا ذر مخی شمجی حضرت دی درس دی پارا دی درسی دا کولا چام چام اجدا سوی نو خطو لورکا او دا پورا تفصیل لکلو شیخ محترم دا آیت الوسط او دا اغی چکم الفاظ جاگا در دوئیما شیخ محترم ادرست القرآن حتی صرت شیبا وقد قال اللہ تعالی فی کتابه یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا او په جړا شو او دا څنګه جوړل لکه چې یو زنانه چې د خپل د ماشوم په فراق باندې جدای باندې جاړي او شیخ بیا وی چې مونږه خو وایو خو مونږ بیا په عمل کې نه راوړو اوس قرآن وی فتبین خو بیا وی چې چونکې زستړو معلومات نه دا کمې کوتای شوې ده او تو ما ته دې خبرې در گزار کړې او بیا ځان سره کېنو اخره پورې درس کې وو نو د دې اهم ترين لوی ایسو چې دا اپ تبینونه او څو پر چې یو خبره تحقیق نشي نو سره مقصد ته نشي رسیدي تاسو الحمدلله د ډاکټر صاحب شاګردان یې او دا د دې فن دی خو په تفاسیر کې ډېر واقعات راځشته دي هر تفسیر تقریبا لیکلي دي او خود ټاپ مفسرین دا خبرې لیکلي دي لکه په دې آیت باندې اکثر مفسرین لیکي دا چې عقبه ولید ابن عقبه حق آیت نازل شوی بیا به یو صاحب فاسق ویل دارنګه د سورته توبه هغه مشهور واقعه ده اته یو صحابي رګړاو شوی دی او داسې لوی لوی خلقو دا خبرې لیکل دي چې
چې سړی نوم اخلي نو زویمه چې بیودته به نوم هغه ظلم خوند نه کوي لوی لوی خلک دي لیکن د تحقیق دا د چا برخې څوک چا تحقیق کړی نادي وی چې دا ذخیره حدیث دې نه خالي دا لوی خبرې دي او زه په درس یو خبره کوم سم طالبانو لپاره او لکه زه یو اسانه ونه خبره کوم تحقیق محقیق نی قضیم چې د موږ په دې مشرانو باندې یو ښه اعتماد کوو نو اکثر په دې روایاتو کې په احادیثو کې د بخاري باندې لوی ذهین کتاب او اصح الکتب دی علماء ته پته چې هغه باندې تاسو راغلی آی کشته دی چې هغه آی باندې علماء چې هیګری او خصول مو قریبا جرحت دی راغسته دی او دا د طالبان دوی مسلمان چې دا بنوي چې دا صاحب نه دی پوښي بلکې دی یو ادب اصطلاح ذکر کوما اعتماد علی الصواب او دا علماء کې ډیر زیات دي مثلا ما یو خبر او کړه تاسو خو چې زبردست پټکې تړل او تاسو غټه ګیره و نو دا به تاسو غټ مولای او دې چې دا خبرو کړ دا به صحیح او درست وي تاسو بلا تحقیق تمام واغستا اته مخکې نقل کړ پتا باندې تاسو شاګردانو اعتماد او صحیح واغستا مخکې بالکل نقل کړ یو الله بندر قاصد چې رضی خلق خدا کو نقل کړي نا راشد تعالی شوګه چې آج دې خبرې ابتدا د چرګل نشوي دا او دا سړي چې دا خبره کړي هغه څنګه وسوکو نو چې کله ته حقیقت ته ورسېږي بیا خو به دوی چې دا حدیث ضعیف دی دې کې دا راوي دی دا مجروح دی دا دروغجن دی فلان 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 اوس بدی ته نه ګوري چې دا به یو سپینګیرو پکې هغه دا خبره څنګه کړې ده سپینګیری خو مخې باندې استعمال کو لاغي وکړه واغې تحقیق کړي نو بیا دې سپینګیری نه چې تورګیری واغستا دای په سپینګیری باندې اعتماد وکړو سلسله د دې رښتیا او چې دې اصل ته ځان رسې نو په دې باندې ډېر ټیم لګي او دا دین دا الله پاک دې حضرات تور کړي او شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده تبارکی یوم دستکم پاتی کېدو او دې په خوانه خبره البته چا خبره وکړه چې د دین متعلق تاسو سره راځه ناری وی ارچ دې تمرا تکلو مضبوط انسان دې مضبوط عالم دی چې کله دې یو روایت نقل کوي او د راوی باندې کلام کوي هغه دا چې محسوس کیږي لکه دې ورته بيزي سروري هغه ډاکټر ته راویان ته بيزي سروري او د راویان ورته ګټونه معلوم دي منګه په شرط ضرورت راشي په راوی پہچان دې پاره موږ دغه حضرات کتابونه وچتو چر دې راوی باندې حضرات سوی دې کتاب دې فن دکا او لكل فن رجال دې هر فن دې پاره دې الله پاک یو مستقل مخلوق پیدا کړ او دا دې کار دی او دا د علم یو لوی اهم ترین حصہ ده او دا علم یو داسې عظیم نعمت دی چې الله مهربان مخکې دا علم نه لوی نعمت بل نشي امام بخاری علیہ رحمت کتاب العلم کے بدی بار باب تړل دی
यरफइल्लाहु लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। और क्या ऐसा है निकल दे कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। मुहद्दिसीन ने इज़ाम फरमाई अल्लाह के दरबार की दाइलम ना मखी दाइलम ना लुया दाइलम ना ज्यादा यौ मर्तबा यौ दर्जा अगर नश्ते और नवा जगह जी पैगंबर अलैहिस्सलाम था अल्लाह टूल पैगंबरान सिफात वर्करी और क्या पैगंबर तो अल्लाह दानोई जितद अक्ल द उम्र इजाफी दिपार सवालों का तद माल इजाफी दिपार सवालों का तदा से पर लेकिन अल्लाह अक्ल पैगंबर तवी कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा पैगंबर का तवीम तो दादवारा नो वारा सुभान अल्लाह कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाही पैगंबर साहिब का चित्तू है कि रब्बी अल्लाह रब्बुल इज्जत चप्पल पैगंबर से इल्म वर्का और इल्म वाला ज्यादा बगैर दी दुआई जुमली ना हसीबोत इल्म वर्का होगा समझीर शे वर्का खुद कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा की जिक्र पूरो के पैदा हुआ मातो सातो आने वाले मसलून था अल्लाह के इल्म मकाम खुद जो इल्म दमरा अजीम शेरी अल्लाह कुल पैगंबर पर दी मामूर को जो महबूब तो है कि जमा अल्लाह मज़मा इल्म सिवा दायमन तो इल्म मकाम खुद चमंगे हम अल्लाह ने सवाल को रवा इल्म सिवा का और दा खुद तूल अकीदा सुमरा इल्म द मोहम्मद अलैहिस्सलाम भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमरा इल्म अल्लाह इजाजत न देवर करे लेकिन ब्यावर्त अल्लाह जो माऊदी तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला क्या बोलते हुई बरसा इल्म काम दे सुभान अल्लाह तो तूल नबियान नो इल्म सिवा दे तो ब्यावी अल्लाह पाक चुगोरे समाइलम चुगोरे जाम न रसे सुभान अल्लाह और वजह अब्दुल्लाह अली काजी निकली मनी तक़द तस्वीयत इल्मिल्लाहि व रसूली को होता अल्लाह इल्म तो मखलूक इल्म छत्तर रसीदी मनी तक़द तस्वीयत इल्मिल्लाहि व रसूली को होता अल्लाह अल्लाह दी मखलूक दी लेकिन इल्म तुमरा अहम दे कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा और क्या पैगंबर अलैहिस्सलाम पति दुआगान के बताओ जी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन दादू अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन अल्लाह ने चिकर सवाल कहेगा न पारी नुगरे पूरा उस कामिल दुआ बखवारी दावनो जो खुदा पाक इल्म राके ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ने चुज़े ख्वारी नोई रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा दानो रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन दानो जो खुदा ज़ेरा का तुश ज़ेरा ख्वारी रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा औलादी ली खूब पाकीज़न पूरा दुआ हुआ इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन वाली इल्म दन नवारम कुछ दफेदी इल्म दी उम्मत पैदा मिलावशी उम्मत पैदा मिलावशी और दा इल्म दी चियो खुदा दी चिड़ी उसी हिल्लत मुबारक खबर अदर जिदा से हलाल दे के हराम दे जायज दे के नाजायज दे और तीन तरह न खबर चिदन वाला तहकीक दे चमन दी उसी
नाज तो असल तो बुनियाद तो वीरता उरसू और चकल तो पूरी दादी चीज असल और बुनियाद तो नींव रसूली नारी पूरी पर इल्म नाकिस दे आई पूरी इल्म नाकिस दे इल्म से कामिली की नो अला कामिली की चीज अवसरे दी उसी हकीकत तो रसी लकमन को यूं कहना मिसाल को तो सर यार शरीयत की दाशे फर्ज खजी फर्ज वली फर्ज क्या फर्ज कर दो तो तुम दलील फर्ज कर दे दाइजतुल फाड़ और जो चाहते हुए मैं चाले का दिमागर मुझ फर्ज दे मुसलमान खुद इनकार न की करना जो सूख मुसलमान भी नाकबोई की वाकई मुस्तरद दी कुछ चले यो मिनट से पार हुई थी और करे नो मुस्लिम लेने में आ गए इस्लाम पर दायरे की दाखिल से और तो जो समाज जिगर इस्लाम ने कबूल कर दी नमाज जिगर सरूर का तमुज स्कूल दियो दा फर्ज दी वो क्या करते हुई जो फर्ज तो हुई अव्वल फर्ज दियो चा फर्ज कर दी दिव्या रसवाई उसके शेख को फर्ज दे तो आपको मालूम के जो वाले फर्ज दे उस बताने की फर्ज दी कि पखपला आलिमी को माशाअल्लाह तब जवाब वर्के और कितना आलिम ने बिल चाहता वो है कि भाई दलील आने वक्त से दलील दे ना बदलते हुए कि कुरान अजीम की अल्लाह हुई कि हाफिजू अला सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन कुरान एक बात की दाय सुने से अब पर दलील सर तो मजबूर की न चाहे मुसलमान से दलील और मालूम से आप व्यापक चाहते हुए जमा जिगर मुस्पर दे सके जो कुरान मुस्लिम की आयत की बदल दी उसमें हम कला हुई यार दारी वाचने दारी वाच ज़ईफ़ दे और बदी की यो रावी दे या तो रावियान दी अगर ज़ईफ़ बदी उनके सो कोई चीज चक्कम यो रावी ज़ईफ़ दे वजह दसों सदा अरबिया वो मसाला गिरा नशी का ना और जिदा फन भी ज़करी भी इंशाअल्लाह फन की ज़करी भी तो कितो चिदा से वहाँ ज़ईफ़ थी और ज़कत चिदी किताब फ्लांकी थी और दे कमजोर थी ज़कत फ्लांकी और तवील थी चिदे कमजोर है और चिदकम उलमा तनुमा कली मागबता से उलमा की चिदारी अलिमियत और दारी ताक़ीद पर चिदे में दुनिया की मुसल्लम यूं अर्ज़ पे कोई थे दादी उलमा से क्या या अपने माइन दे सईद कप्तान दे वगैरह वगैरह उसका दस खलक की किसी इल्म मुसल्लम दे तो क्या ही वक्त भी चिदा ज़ईफ़ थे जुमन बोई चार ज़ईफ़ थे और उनके पास से डॉक्टर से ताक़ी मुसल्लम दे उनके देवी चिदा ज़ईफ़ थे और माँ पे ताक़ीद कर दे जो मन विचार ठीक दलता पे ताक़ीद कर दे लोग तो का यकीन दे लेकिन जी दियो आलिम ताक़ीद मुकम्मल करना और आलिम चिकल ताक़ीद की तो दे वो किताबों न पूरी और दे बमकी को किताब बने हवाला वर्की और दे अलग किताब बने जिकम किताब बने हवाला वर्का अल्हम्दुलिल्लाह गदे मोहतमद खलक लेकिन उसमें कहते दफ्तर क्यों कहते सगम किताबों में यकीनी खबर के बाद से हजराती यौजे तो जलाल में अनु यौमरगिरी दा किताबी तो नमाज जाइए उजल पकार तो तुम जिल की मसला बदी वक्त करोना नबी जगह मगर की खलक है ना अवायत तो नबी मसला नमाज पकार नमाज किताब गलती मगमात सैर आलाम नमाज यार दा हुकार खराब दे सैर आलाम को न
یقینی خبر ده مسیر اعلام نبلا تسیر اعلام نوی نما ازا خیر دی زمان مرکی خودیو چی بیا بنوائی خو ما ایتی اس دو کل کل گب لکم ما ایتی کتاب دا نم چده دا اولتا کی نا چی نم دا خیز دا کنم بیا ورکی نم مکان باقی تو بعضی دا کی چی کتاب کو ورسخوی خواہ کتابی کلاو کنی چی دی کتن ندیس بکتا خو بند دا ساله دا خودی کتن خزانه پرتا سبا دی و خزانه دا کن آخر سیشه دی ویل به خزانه دا خونک بس تا تالا کلاو کا خزانی پیچانو کا سیشه دی روپے پکی پرتی دن کوٹریو کی خرچی خو معلوم ہوگا جانا بدا کتابونو کیا سشتے خود دید کوٹا او کرم معلومور چلی دا ارچا کار داری خلق اللہ للحروب رجالا وللقطع برجالا دا بعد خلق اللہ پاک چلی دا مقام ورگری او آپ خوش قسمت خلق دے چی اکبر دا علم کو اضافہ کی وقت ورکی غالباً سلیمان علامش واقع لکلے دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ اوتار کی جو کل بزرگ عالم مبارک آتی زبردست عالم ورتی چتا دا تمر زیاد علم چکر دی او تم رخصہ عالمی نو دا علم دی سنگے ذکر دی تو تم صفات دی ذکر دی آگئی خود چیزیں میں اخبر کروں یو حرس دا علم یو توازو او ترک بخل عدب بخل یعنی بخیلی نہ قبل دی چیزوں زوبر دی مقام پر رسول ہے استاد بخیل نی او په طالب کی تواضع وی او حرص وی علم پڑھی او جو استاد دیر فیاض او سماحت الشیخ دیر فیاض و سخی وی و جمع کی لوخے اور تفروتی او طالب کی حرص نی طالب کی طلب نی طالب کی توازونی تو دے دو استاد نفیز شاہد قرآن عظیم کی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے فرمائے جو ما ہوا علی الغیب بضنین وما ہوا علی الغیب بضنین ذوات کا رسول کی قرآن سے مشہور ذوات ہے نا قرآن کی ذوات ہے او د ذات ترجمه ده د جنت بغیر بان خودو باندې بخیلا بلو صفت ده کنه ما هو للغیب بظنین معنی په علم کې ته بخیل نه غیب یو علم ذکر چې الله ورته قرآن او حدیث ورکړي دي ما هو للغیب بظنین چې استاد بخیل نه استاد پیازی انبیاء پیز جاری کی اور اگر متهم مانے چمگتون اگر تو کوئے دزوات ندا او دزوات او دزوی پنیز کے فرق دے دیکھوئی فرق دے جزری والوی کنو انطلاقی البیان لازم لقضا ظهرک یعوض الظالم وما هو للغیب بظنین نیت پا خودود غیبانی بخیلا تو خود سخیف کرنا مستاد دا سخیف او دے بخل دا پیس دا خورون کوشش کی او بیا چکم طالب دی نپائی کے بر توازوی او توازو بدا چی دے بور تخبر جولی نیسی لکه زمیدار دی او دغی خبار کی یو بوٹے دی پای کی میوی دی او دی پر نورتی دی لکه میوی دربان را غورزو ما ادی را غورزو
او سره کته کړي سره کته کړي ورا ورځوا دې جولای ته یو میوم نه او کله وته دا جولای ونی کنه چې را ورځوا نو جولای به ډکش دا لګي چې طالب استاد جولای ونی کنه تواضع پکې جولای ورته ونی ان شاء الله هغه طالب العلم چې دې د خپل استاد په بهترین طریقې سره فیض اخلي او اخر کې یو خبر کوم دا زما خپل اصطلاحي خبره ده خوند ورته خودن کې خپل مقام لري ازدکون کې لکه د جرح او د تعدیل علم د تاسو ازدکوي دروازو پہچان تاسو ازدکوي دې کې یو خبره ذهن کې واچوي او زما خو په تاسو ولزم د فاطمه خلیل خبره لمه تاسو چې په سړي اعتماد را باندې مونږ نه ولګ یو چې ذهن کې کېده چې دا ازدکول دا علم یو حصہ او یو فریضه علمی وګڼي چې دا ازدکول په موږ لازم دي چې موږ مخکې وخیو چې خلک چې دینو دا دین را خراب نه کی روان نه کی او صرف په حیثیت هنر وی زکوي چې بس یو هنر زکوما او بیا به دا خبره کوم چې ما څه دا هنر دی او ما څه دا هنر دی نه دې کې هنر په حیثیت باندې نه د علم یو لوی برخه ده او حفاظت دین په حیثیت باندې خدمت دین په حیثیت باندې او په دې باندې چې ګورستاد اخلاق پټې او خلک چې کوم د نورمبي راغست دي او استاد اخلاق د پټې د پولي چې دي کنه دا ځان تراوي کنه نو ته په ټوپکوالي او په پولي وګرځي چې زما د اخلاق پټې دی وایي چې چار دې دې کو خیر بني او که مثلا چا استاد اخلاق د پټې هغه پولا آیته ته پرنګي وشتي نو ته ورته درګي چې دې چې کوم دې زما د اخلاق پټې چې و د دې د پوله جواب دا یو فوټ مخ کې و او دې نه یو فوټ حصہ کټ شوی دا دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چلا په درې علم حدیث دی دا زمون د پلار پټې دی او موږ به خپل د پلار د پټې د پولی حفاظت کوو او موږ به ټوپک اغوستي او د پولی حفاظت کوو هغه ټوپک دغه دی چې دا علم دی دا د جرح او د تعدیل علم دی دا زمون څخه ټوپک دی او په دې ټوپک باندې موږ د خپل د پلار دا علم هغه پوله چې راکړه موږ به د حفاظت کوو صحیح ده ان شاء الله حضور مخکې زه نشم ویلې ډاکټر صاحب فرمایلو چې موږ څه مشکور یو زه چې تاسو دین په حد مشکور ما چې تاسو خپل دې مجلس کې ما باندې عزیز حقیر ناچیز تاسو شرکت دعوت را کړې زه تاسو شکر گزار یم او اخر دعوانا الحمدلله